جی ګرانو کتونکو دې ټیم کې چې موږ داسې راتېرېدو نو دې لاره باندې او نه دلته د ګیټ خواته موږ پولیس ونه لیدلو. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، زه محمد ابراهیم یو ځل بیا ستاسو سره په دې نننۍ خپلونه کې حاضر یم. ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ موجود یو فیمیل ډیګري کالج تحصیلي ثمرباغ کې. دلته کې موږ راغلي یو. نو ګرانو کتونکو تاسو موږ د کالج د انتظامیې سره میلاو چې دلته کې د څه کمې ده او څه مشکلات دي. نو تاسو هیڅ چیرې هم مه ځئ، موږ سره اوسئ، راځئ چې ځو مخ په وړاندې. نو په دې حوالې سره هم د دې ملګري سره خبرو وکړو چې دې څه وایي. داسې خبره ده چې دې چکر ولګو میډیا والا پولیس دې ته په نظر رانغی. نو زه دغه شان خبره کوم چې دا خو د بارډر خواته نږدې ایریا ده او دا په دې پسې خو دا دهشتګرد ورپسې دي او په دې کې دنیا سټوډنټان دي. نو زه وایم چې دې له یو پولیس والا نه، دا یو خدای انسان دی، خامخا به د هغې څه دغی دا یو نه چې دې له درې کم از کم پکار دی چې یو نه نو چې دا دوه خو موجودي چې څلور پکار دی چې دغه ځای کې په روډ څه ولاړې څه دلته د کالج مخې ته ولاړې دا روډ نه د مین روډ نه لږ سیټ تقریبا داسې یو 200 میټر کې دی. نو پکار د چلته په روډ خلک ودرېږي، سټوډنټان یې تنګوي او هغه ځای کې ګاډي هم ولاړې چې د هغو سیټینګ هغه هلته کوي پولیس والا او دلته د ګیټ خواته یو دوه دلته ولاړې چې دلته کم ګاډي کلي ته مخې غټه علاقه ده چې دلته کم ګاډي ځي چې هغه دلته رکاوېږي نه او سیده په دې لار باندې وړي. دغه شانتې په دې کې چې پرنسپل وایي کله راځي کله نه راځي. نو زه چې د دې پرنسپل نه چې پرنسپل وی موجود وی نو د دې سکیورټي دغه به برابر وي، هغې به معلومات کولی چې یاره پولیس والا راغلی که نه دی راغلی، ډیوټي کوي که نه کوي. دی خو بل چاته څه پته نه لګي، نه د بل چا ذمهواري ده. نو پکار ده چې دغه پرنسپل به دې کې ډیوټي وکړي او د هغې څه کم کس دی نوکر دی هغه هم څه وایي نشته دی. موږ دغه خبره واورېده نو چې پکار ده پی ای صاحب له دا پکار ده ایم این ای صاحب له پکار ده چې د دې معلومات وکړی شي. دا سره ټوکو خبرې خو نه دي، دا سټوډنټان راځي او سبق له راځي او ډېر غریبان خلک دي او ډېر په شوق باندې پې سبق وایي. نو چې دا پیسې ته ختم شي، دا ټوکې ټقالې چې به نو څوکیداره چې هم خپله ډیوټي کوي، بابو صاحب هم خپله ډیوټي کوي، پولیس والا هم خپله ډیوټي کوي او پرنسپل هم خپله ډیوټي کوي. او که دغه نه وي دا علاقه ورته خوښه نه دغه خپل ټرانسفر دې وکړي. موږ دې ځای کې ښه صفا شفاف ماحول پکار دی او چې یو دغه شانتې ایم پی ایس هم نه دا دغه کوو چې په دې باندې زر ته زره نوټس واخلي. دې ملګري هم ډېرې زبردسته خبرې وکړې، خو دلته کې یو بل ملګری موږ سره موجود دی. دوی نه هم پوښتنه کوو چې دې څه له راغلی دی، تاسو ته څه وایي. السلام علیکم، ستاسو نامه څه ده، د کوم ځای نه راغلي وایي؟ وعلیکم سلام جی، موږ د ثمرباغ عبدالله مې نوم دی او ما تاسو ولیدې، ستاسو د ټیم زه ډېره شکریه ادا کوم. او بایي زه په تاسو پسې راستون شوم، څه ورځې مخکې زه راغلی وم په دې ځای کې زما ورندار ده د 14 نه 14 ته شوه او بایي د هغې رول نمبر سلیپ ما لاول کې راغستو. نو چوکیدار زه ولېږلم ویل دغه ویل دا سټراک اپ ده، ویل 2000 روپۍ به راوړې تا له به بېرته داخله وکړو. د شونټالي چوکیدار دی قاري صاحب، تاسو به پېژنئ. او وایي چې هغه کېده ما سربیلن ډاکټر ته رینګ وکړو نو هغه 2000 روپۍ رالې 500 روپو د 500 روپۍ رانه واغستې په دې کالج کې بابو صاحب. او وایي د غیر بیا راکړو رول نمبر سلیپ او په بله زه راغلم 14 نه مې داخله کوله. د شونټالي قاري صاحب زه ولېږلم راته یې پارم راکړو، ویل دا ډک کړه. پارم ما په ثمرباغ کې په ایجوکیشن دفتر کې ډک کړو او بېرته چې رانه نو بیا یې راته دلته ویل دې پارم ته پکې ضرورت نشته، ویل دا زموږ سره ریګولر جینۍ ته ویل هغه په خپله ځان داخل کړي. او ستاسو ډېره مهرباني، تاسو ما نه وخت دونه راکړو. جی ګرانو کتونکو موږ ته د کالج د انټر کېدو اجازت را نه کړی شو، خو بابو صاحب موږ له لږ ټایم راکړو بهر راغلی. دې سره به د کالج د مسایل په حوالې سره خبرې وکړو چې دې تاسو ته څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څنګه الله ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ د کالج دا کوم چینل دی پیغام دیر ټي وي دې موږ شکریه ادا کوو چې دې دومره زموږ ته تپوس کوي او زموږ د خبره هایلایټ کوي او زموږ د مشرانو ته سیاسي مشرانو ته خبره ورسي. کالج زموږ جی په دې ایریا باندې دا یو واحد ګرلز کالج دی او تعلیمي ستونزې دلته ډېرې زیاتې تعلیمي کمی دی. نو موږ چې څومره سهولیات دې کالجونو ته میلاو شي نو دا ډېره ښه خبره ده. او که ستاسو څه کوېسچن نو موږ ته وایئ چې هغې به موږ تپوس جواب درکړو. جی بابو صاحب تاسو موږ ته دا ووایئ چې په دې کالج کې که څه د کورسو کمې د اوبو کمې یا داسې د بجلۍ څه بل څه کمې نو تاسو موږ ته دې کتونکو ته ووایئ. دا یو پرون مخکې موږ انټرویو ورکړې وه په کالج کې بالکل کمی دی، د اوبو شارټیج دی او د اوبو ټیبل خو جوړ شوی دی او واټر ټینک هم جوړ شوی دی، خو اپ فنکشنل نه دی. لکه په هغې باندې موټر لګول پکار دي او په هغې باندې خو ګورمنټ هغې دپاره پیسې منظور کړي، بلکې خصوصا د دې ایریا دا څومره ګورمنټ عهدیداران چې دي سیاسي خلک چې دی دوی ته موږ دا اپیل کوو چې زموږ
ډایرکټر صاحب او زمونږ مشران د محکمې هغه خپل ښه کوشش کوي خو په هغوی باندې ډېر زیات بوج دی ټول پراوینس دی نو هر کالج ته د هغوی رسایي او دغه ډېره ګرانه ده خو دا ده چې لوکل کم مشران یې نو چې هغوی ټول په دې کې خپل انټرست وساتي او دا کالج آباد کړي نو دا د خوشحالۍ خبره وي. ګرانو کتونکو دې وخت کې موږ د کالج مخې ته ولاړ یو دلته کې مختلف خلک راغلي دي او خپل خویندو او تروریانو لپاره داخلي کوي نو دوی سره هم تاسو میلاوو چې دوی د داخلو په حواله باندې سوي. السلام علیکم تاسو نامه سره او د کوم ځای نه راغلي یو؟ وعلیکم السلام جی زما نوم رفیع الله دی زه تیمرګری نه راغلم دلته دی مطلب کازن دی هغه د پاره اډمیشن کوم په دی بی ایس سی پروګرام کې. صحیح حاجی د داخلو په حواله باندې تاسو وایي مونږ ته داخلي خدا شي چې لکه کم د هایر ایجوکیشن کمیشن په دی بی ایس سی باندې پابندي لګولې چې 2018 نه به انول دا نه کیږي او چونکې دلته زمونږ د غرایزي علاقې دی او کې پی کې چې کوم وی سی د یونیورسيټي هغه میټینګ وکړه د چیف منسٹر سره باندې باندې چې تاسو مونږ یو کال ایکسټنشن په دې کې لکه بی ایس سی کې وکړو او مونږ اسوسییټ ډیګري د سي ډایرکټ نشو نو په دې کې د کالج هم ډېر ښه کردار وچلې دو بی ایس چونکې ډېر ګران شي د په خپل د یونیورسيټي نه کوم اسوسییټ ډیګري هم ډېر ګران کار دی د بی ایس سی او د دې کم وسایلو علاقو د پاره دا یو نه ده نو په هغه بابت کې مونږ راغلی او مونږ دلته اډمیشن کړی دی او کلاسونه شروع دي سټوډنټس راغلي دي اوس بیا په اخبار کې یو بیان راغلی دی چې نه صوبایي حکومتونو ته دا دغه کړی دی چې تاسو واپس د بی ایس سی ختمه کړئ او تاسو اسوسییټ ډیګري نو دغه اعلی چارواکو ته موږ دا دغه کوو چې دا اډمیشن دلته یو وشي دلته اسوسییټ ډیګري ډېره ګرانه ده چې کله دا بی ایس سی یو کال وچلېږي مطلب سنه څه پرې خلکو کې د ای ډي هغه شعور او دغه راشي بیا به هغه شروع کړي نو د خواست کومه کې پی کې چې کم هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ دی کم چې پاکستان ایچ ای سی ده دغه دا کومه چې تاسو مطلب دا کم نوټیفیکیشن هم چې مخکې کړلی پېښور یونیورسټي په دې بی ایس سی کې نوټیفیکیشن کړلی دی ملاکنډ یونیورسټي په کې کړلی دی نور جی سی یو لاهور په کې کړلی دی نو چې دوی نوټیفیکیشن وکړو دلته دا غریب خلک دی دوی په بی ایس سی کې اډمیشن یې کړلی پیسې جمع کړلی نو لهذا تاسو اوس دوی له دا یو چانس ورکئ د بی ایس سی یو کال وچلوئ چونکې زه به دا وایم چې دا د جماعت اسلامي ګډ دی او د هغو حکومت خو اوس فلحال نشته هغو دونه ټرای کړلی چې لکه کالج وغیره او د هر څه کلي خو مزید اوس د بلو پی ټي آی ته دا پکار دی چې دلته یو ډیسک جوړ کړي کم چې د سټوډنټ سره کم پیرنټس راځي د هغو لپاره یو خاص ځای جوړ کړي چې هغوی یو انتظارګاهي کښېني چېرته پکې لږ د اوبو انتظامي دا کورونه دي که دلته یو کور مخې ته سړی کښېنو دا ډېره زیاته بده خبره ده خلک بې مایند کوي دلته ریسنټ ډېر واقعات هم راغلي دي نو دغه یو څو دغه زموږ په لکه نور چونکې زه به خپله سټوډنټ یم او زه ډېر څه نه غواړم دغه زما چې څه و هغه ما تاسو ته وویل ډېره مهرباني تھینکس یو ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دلته کې یو بل ملګری هم موجود دی موږ سره دې نه به هم خبره تپوسونه مبوسونه به ترې وکړو چې دوی تاسو ته څه ویل غواړي السلام علیکم ستاسو نامه سره او د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ وعلیکم السلام جی موږ شالکندې سره تعلق ساتو ستاسو مننه چې تاسو دلته راغلی او زموږ پوښتنه موږ له تپوس جی موږ د کالج ته داخلې دپاره راغلي یو کالج داخلې کوو جی دلته انتظامیه هېڅ پروګرام نشته موږ چې راشو دلته په غرمو باندې ولاړې بار کورونه مخې د خلکو کورونه موږ دا پوښتنه علاقه ده بار چې د چا کور مخې ته کښېنو بده خبره په کار دی حکومت لري چې دلته انتظامیه څه ځای جوړ کړي د دې عوامو دپاره د ناستې دپاره څه سوره ځای دلته نه د ګاډو او درېدو څه ځای شته کالج غټ دی چونکې لکه ځای نشته دی د ناستې دپاره دلته عوام ټول په غرمو ولاړي غرمۍ دی حکومت نه په کار دی چې موږ د ناستې دپاره څه ځای جوړ کړي بل د ټولو زنانو سره نارینه راځي نو په کار دی ولدي چې څه ځای جوړ کړي نو ډېره مننه به یې جی ګرانو کتونکو د ملګري هم ډېرې ښې خبرې وکړې دلته که اوس یو بل ملګری موږ سره موجود دی دې سره به هم په دې حوالې سره خبرې وکړو چې دوی تاسو ته څه وایي السلام علیکم ستاسو نامه سره وعلیکم السلام جی زه خو د سمرباغ سره تعلق ساتم دلته راغلی وم داخلې له او چې څنګه زه راټرن شوم د کالج ته رادن نه شوم بلکې د ډېرو ورځو نه راځم د ډېر کلونو نه راځم نو دلته یو پولیس یا نه نن خو د سره نشته دی پرنسپل هم نشته دی او غالبا چې د هغې په ځای باندې انچارجه هم شته دی اوس خو افسوس خبره دا ده چې دا بارډر ایریا ده دلته کم از کم ایس ایچ او صاحب خو نوی راغلی دی ډېر ښه سړی دی خلک ډېر زیات صفت کوي هغه له هم پکار ده او زمونږ ان پی اے حاجي بهادر خان صاحب له هم پکار
د سېنیټر سراج الله صاحب لم پکار دی MNA بشیر خان لم پکار دی ځکه چې دام د دې ځای کې دی او یو بل دی د درې نوم کونسل اغم د جندول کې کوم چې لیاقت صاحب دی مسکینه او کامبټ او درنګال دا هغه سره دی هغه لم پکار ده چې دې ته باقي د فورن 15 پولیس ورکی دا بارډر ایریا دا د خطرې زین دي دا تورسری دي دلته کم از کم دلته 800 تعداد سټوډنټان دي نو کم از کم دیلا پولیس پکار دي چې هغه د دې ګیټ سره دو پولیس ولاړي او دو پولیس د ګیټ په بر سر باندې ولاړي د روډ په بر طرف باندې کم چې د ډیګري کالج کم چار دیوالي ده او په کله چې ډیګري کالج ته کله ټرن کیږي خلک را داخليږي نو دو پولیس حالت پکار دي ډیره مهرباني دیر ټي وي تاسو ډیره شکریا ډیره مهرباني چې تاسو زمونږه دغه شان د علاقې او دغه شان د پوینټونو نوٹ کوئ او تاسو کوئ الله دې تاسو له د دې اجر درکړي جزاک الله جګرانو کتونکو تاسو د ملګرو د خبرې واورېدې چې دلته کې د پولیسانو ډېر زیات کمی دی نو آیا که دې له پولیس نشي ورکولی دا خو لاین اپ کنټرول علاقه ده دلته د افغانستان بارډر باندې پرته دا علاقه ده نو د حکومتي چارواکو له دا پکار دی چې دې له که پولیس نشي ورکولی نو دې له د خپل سیکورټي ګارډ برتي کړی شي او د دې د ښه پوره دغه وکړی شي ځکه چې زیات داسې دهشتګردو او زیات خلک دا نه غواړي چې یاره فیمیل دی تعلیم حاصل کړي نو زمونږ پروګرام وخت په ختمېدو دی خپل کور به محمد ابراهیم له ورکړي اجازت په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان